خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهان له د مدد ضرورت شو نو همدغه پښتانه بیا تللی وو د افغانستان نه او زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مکه کې دغه مدد کړ. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما ویډیو لګه مکمل وګورئ. دا یو ویډیو مخکې ما جوړه کړې وه چې ما دا ویلو چې د پښتنو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهان سره ملاقات شوی. نو اوس دا ما دا ویډیو چې د مفتی شیخ حسن صاحب سره ابو حسن صاحب سره یو ځای کړې ده او هغه دا بیان هم اورئ او دا بیان ما چېرته اورېدلی د چا نه مې کاپي کړی دی، د هغه بیان در سره هم شریک کوم. نو ویډیو مکمل وګورئ او بیا فیصله تاسو وکړئ. مونږ خو همدا خلک فالو کوو، دا عالمان فالو کوو. که ګوره هرې طبقې نه تعلق ساتي خو علم وي، هغه سره پوهه وي، مونږ یې قدر کوو. نو زما هغه خبرو له چا یو غلط رنګ ورکړی دی، په مختلفو پیجونو نه خلکو دغه ویډیو شیر کړې ده او یو ډېر غلط رنګ یې ورکړی دی چې لکه تا یو علم پسې خبرې کړي دي. نه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه نو تا یو علم پسې خبرې کړي او فلانی دی کړی ډنګری. پهله دا ویډیو وګورئ نو نه پس بیا خپلې خبرې کوو چې حسن صاحب څه وایي. تاسو به کتلي وي چې ډېر خلک خالد بن الولید بعض لګي موږ پښتانه اصل وي د چا په ځای کې خالد بن الولید د دروغو دا نسبونه جوړول نه دي پکار. که ته د هغه په نسب کې یې هم نه د هغه په نقش قدم روان شي. نابلو یو کس ماته د هغه راولېږو، یو پوسټ راولېږو ماته چې ته دې باره کې څه وې، نو په هغې کې لیکلي چې کله دا د ما پوسټ نه یادوي خو چا شیطانۍ کړې ده. ما دا ویډیو دی حسن صاحب دی ویډیو سره ټچ کړې ده نو په هغې باندې ډېر زیات خلکو کمنټس کړي، ډېر زیات خلکو ماله هم دا ویډیو راولېږله. تاسو پهله وګورئ. فتح مکې په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی مکې ته، تاسو به لیدلی مې هغه. نو کله چې دا حالات سب شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ته چې خالد هغه خپل خلک راوله، نو هغه بیا پښتانه راوستو. خاجي اوس دا بیان ما کم ځای اورېدلی و، هغه در سره هم شریک کوم. دا وګورئ جي دا د پښتنو ته پیغمبر علیه السلام جرګه رالیږلې ده. اته صحابه کرام پیغمبر علیه السلام پښتنو ته رالیږلي حاجي دا واورئ جي. او د دغې جرګې مشر دی خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه. پښتانه دغه وخت کې کم ځای کې نو افغانستان کې کوه سلیمان یو ځای دی او دا پښتانه په دغه ځای کې وو، خو نوم یې پښتون نه و. دې ته چا پښتون دغه وخت کې نه وی. پښتانه په اصل کې د یعقوب علیه السلام د دوو زامنو اولاد دی او د مصر نه افغانستان ته راغلی دي. حاجي دا بیان ما دې ځای کې د دې مفتی عبدالله شاه صاحب اورېدلی و او ما بیا په خپله دا بیان چې کوم دی کاپي کړی و دنه او ما په خپل پیج باندې شریک کړی. نو هغه بیان چې راایستلی دی، هغه ویډیو چې راایستلې ده او د شیخ ابو حسن صاحب سره ټچ کړې ده. نو اوس دې ځای کې ګوره مونږ خو دا عالمان چې کوم دي زمونږ چې کوم څومره هم عالمان دي مونږ یې فالو کوو، مونږ یې قدر کوو. علم له الله پاک یو ډېر غټ مقام ورکړی وي، یو ډېره غټه پوهه یې ورکړې وي. نو ډېر خلک وایي ته عالم پسې خبرې کړې دي او فلانی دی کړی ډنګری دی کړی. نو زما څه کار دی یار، زما ګوره دې خلکو د خپو برابر د دې خلکو د خپو د خاورو برابر خلک یو مونږ. نو زه به څنګه راپاسم یو عالم پسې به خبره کوم؟ الله دې نه کړي چې زه د یو انسان تذلیل وکړم. انسان وړوکی معمولی انسان د الله پاک په نظر کې ټول انسانان یو رنګ دي، خو بیا د عالم تذلیل توبه خدای توبه الله دې هغه رواز نه راولي چې زه به د یو عالم تذلیل کوم. اوس د ده دا بیان لږ مخکې هم اورئ. نو پیغمبر علیه السلام اسلام د کشتۍ سره مشابه که او دا پښتانه د اسلامي کشتۍ هغه لاندې تخته ده، پشتي به ورته ووایو. یعنې دا پښتانه دومره ښه خلک دي چې دوی د اسلام مرګرتیا کوي، نو دوی ته فتحان الاسلام ووي. اوس د مدینې منورې نه چې دا پښتانه واپس راتلل افغانستان ته، نو دا فتحان لفظ په لاره اوړېده راوړېده، ترمیم پکې کېده. نو چې کله افغانستان ته رالل نو د پښتنو یو بل ته وی. پیغمبر علیه السلام خو زمونږ په باره کې داسې وفرمایل چې اولئک پختان الاسلام.
ها دا پښتنو چې کم ملاقات زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره شو د دې باره کې ما دا مکی صاحب نه هم بیان اوریدل او هغه بیان په ډیرو ګرځیدم ما په یوټیوب کې ډیر ځل سرچ کو خو ما لا ملاو نو شو په یوټیوب به پروتي چرته خو ما ورپسې ډیر ورپسې ګرځیدم خو ما لا ملاو نو شو نو اوس دې چې ګوره شیخ ابو حسن صاحب چې کوم دی هغه وایي چې لکه دا دروغ دی او د پښتنو ملاقات نه ده شوی د مون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ګوره نو مون هم ګوره خپل عالمان چې کوم دی دا فالو کو څومره هم زمون په پښتنه سیمه کې عالمان د پښتو بیانات کوي مونږ فالو کوو مونږ اورو نو چې دا غي نخي خبري اورو مونږ بیا مخکې خلکو سره شریکو په مونږ باندې خيو لګي نو مونږ وایو راشه نور خلکو له عمر سودا ثواب په نیت باندې مونږ غو ویډیو جوړ کو نو غي بیا خلک غلط رنگ ورکو مونږ پښتانه غو ویډیو راوالو بل سره ټچ کو د جیلسی په وجه باندې یا د فساد جوړولو په وجه باندې هغه یو بل سره ټچ کو نو هغه بیا مخکې ته فساد جوړ شي سو کوئی تعلیم پسې خبري کړي دي کمنټونه مرنګ پرنګ کمنټس کیږي کنه نو زمونږ الله پاک ته مال داسې وسنه راکې څنګه ویډیو کې تاسو له مخکې مو وي چې هیڅ کله به زه د یو انسان تذلیل نه کوم هیڅ کله به هم یو علم پسې خبره نه کوم دا عالمان چې کوم دي په دای باندې مونږ ودان یو په دای باندې دنیا ودان ده ګوره دنیا کې څومره بد عملیان کېږي زمونږ د حرکتونو ګوره موږ څومره بد عملیان کوو نو ګوره دنیا خو د چا د مخه آباد ده نو کېدای چې د دنیا هم د دې عالمانو د مخه آباد دی نو هیڅ کله هم د ما مطلب دا نو چې زه مطلب یو علم پسې غلطه خبره کوم یا یو علم پسې زه سپکاوی کوم الله دې هغه ورځ راولي نه الله دا یو شاړ غونتی ویډیو و نو د ویډیو کتر ډیره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیره زیاته مننه والسلام